أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. دویمه سپاره د الله رب العالمین په فضل او احسان سره شروع شوه. دا د سوره بقره ولسم رکو ده او په دې کې اتم اعتراض او داغه جواب چې هغه اعتراضونه او جوابونه ذکر کېده چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت او پیغمبري باندې شیو. دا شروع شیو د قل من کان عدو لجبریل نه د سوره بقره آیت نمبر 97 نه چې اته اعتراضونه پر رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیغمبري د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او داغي جوابونه. نو دا اتم اعتراض دی او داغي جواب بدلته وشي. اتم اعتراض هغه دا په تحویل د قبله سره شبهه وا اعتراضو چې ته څنګه پیغمبري چې کله یو طرف ته مخ کې کله بل طرف ته نعوذ بالله ستا په خپل دین کې شک دی کله بیت الله ته منځ کې او مخ کې او کله بیت المقدس ته په منځ کې مخ کې. نو دې اعتراض با څلور جوابونه وشي، دو تفصیلی او دو اجمالی. اصل کې واقعا دا سوا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مکه کې منځونه بیت الله طرف ته کول. د نبوت نو وروستو دیار لسکاله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکه کې تیر کړیو او د دیار لسکالو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت الله طرف ته منځ کاو. خو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منوره ته راغی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې به منځ کاو نو بیت المقدس طرف ته مخ ګرځاو په منځ کې. پدې کې دوه قول دي چې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولی بیت المقدس طرف ته په منځ کې مخ کو. یو قول دا دی چې الله رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وحی کړی و چې وس د مدینه تراله هجرت دی وک نو بیت الله طرف ته په منځ کې مخ کوا، بیت المقدس طرف ته مخ کا. او نبی علیہ السلام خدا الله بندو د الله په حکم باندې چلی دا. نو الله ورته ویلیو چې بیت الله ته اوس په منځ کې مخ کوا بلکې بیت المقدس طرف ته منځ کوا. دویم قول پکې دا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اجازه تو چې ستا خو خدا په مدینه کې اوس کته بیت الله طرف ته مخ کې او که بیت المقدس طرف ته مخ کې. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوچ داو که اجازه تو کنه چې یا بیت الله طرف ته مخ کې او که بیت المقدس طرف ته مخ کې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوچ وکړ چې مدینه کې يهوديان ډیر زیات دي او د يهودو قبله هغه بیت المقدس وا. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی کچرته ز بیت الله طرف ته منسکم بیت الله طرف ته مخ کم په مانځ کې. نو دا خلک بیا زما مخالفت شروع کړي. د يهوديانو د ایمان دراوړلو د پاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس طرف ته منځ شروع ک. نو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اجتهاد یادا وا بل وجدام دا چې تورات کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفت چې کوم لیکل شوی نو پای کې داو چې دا آخري پیغمبر نه خبردای چې دا به ذو قبلتین، یعنی دا با دو قبلو علی دو قبلو ته منځ کوي، بیت الله ته به منځ کوي، بیت المقدس ته به منځ کوي. نو دغه وعده د پورا کولو د پاره الله رب العالمین ویلو چې ته اول بیت المقدس طرف ته منځ کوا او بیا بیت الله طرف ته اول منځ کوا. بیا شپاړس یول میاشتې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وکمو چې ته بیت المقدس طرف ته منځ کوا، کوم چې فلسطین کې دی بیت المقدس طرف ته منځ کوا. شپاړس یول میاشتې داغین ورستو بیا وحی راغله. بعض روایتو کې راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مانځ باندې ولاړو
او وحی ورته راغله چې د بیت المقدس نه اوس بل طرف ته واوړه بیت الله طرف ته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مانځ کې واوړېدو. و ظاهر خبره ده چې دا کله بیت الله طرف ته منځ کول کله بیت المقدس طرف ته منځ کول، نو ظاهر خبره ده چې خلک به اعتراضونه کوي. نو الله رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام له تسلیم ور کوي وسيقول السفهاء سرا، او دغه اعتراض جوابونه الله تبارک وتعالى نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورخی چې دا د دې اعتراضونو جوابات دي. او زکه دی ویل دا د پیغمبرانو متفقه قبله ده او دا غینه مخالفت کوي. وګوره کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیرته د بیت الله طرف ته مخ کړو، د اعتراضونو په هغه ټیم کې شروع شو. يهوديانو دا اعتراض شروع ک ویول په دې کې څه چلو، د بیت المقدس کې څه چلو، دا ول څه قبله نه وا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل طرف ته واوختو، دا څنګه د الله پیغمبر دی. منافقانو ویل وی سړی د ټینګ نه دی او بس سوال او بیا بل څه شروع کی، ځکه کله بیت الله ته مخ کوي او کله بیت المقدس ته مخ کوي، اوس بیا بیت الله طرف ته مخ کوي، نو سوال بل څه شروع کړي. او مشرکانو ویل وی ورو زمونږ طرف ته راځي. بس وګوره پردي کلی کې اوسېدل آسان کار نه دی. دا یو شور شروع شو او یرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیرته د خپل ملک او د خپل وطن د غیمینه ور سره پیدا شو او محمد به اوس بیرته راځي صلی الله علیه وسلم. الله تبارک وتعالى دغه اعتراض جوابونه کوي په دې آیاتونو کې، په دې رکوع کې. نو او درنګ ورپسې بل رکوع کې دغه اعتراضونو جوابونه دي، دغه اعتراض جواب دی. او پدې کې څلور جوابونه الله رب العالمین کوي. دو با اجمالی جوابونه شي او دو تفصیلی. یو اجمالی جواب چې دی نو دا پدې قل لله المشرق والمغرب سره دی 142 نمبر آیات کې، دا اجمالی جواب دی. او بل چې کوم اجمالی جواب دی نو هغه بیا دا کم دریم چې دی و ان الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون انه الحق من ربهم 144 نمبر آیات کې. دا دوا اجمالی جوابونه دي او دا رنګي علتونه دي. اول او چکم دی نو دریم علتونه ورته ویل شي، جوابونه ویل شي. او تفصیلی جوابونه پدې کې یو دغه دی وکذالک جعلناکم امه وسطا، دا دغه سورۃ 143 نمبر آیات. او بل تفصیلی جواب بیا ورستو په دې بل رکوع کې راشي. په بل رکوع کې لالا یکون للناس علیکم حجه الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم، دغه بل رکوع 150 نمبر آیات د سورې بقره. نو الله تبارک وتعالى دغه اعتراض او دغه شبهه جوابات کوي. الله وای سيقول السفهاء زرد چو بوای، سيقول دا سین دلته معنا دا زر معنا چې زرد نو در دې سین د وجنوایو. سيقول السفهاء زرد چې او بوای بیوقفان، سيقول زرد چې او بوای السفهاء بیوقفان من الناس د خلقنا ما واللهم تشوال والدیو لرا عن قبلتهم التي د قبلی خپلی اغنا کانو علیها چودیو پاغی باندی د دې قبلی نسی شوالول. نو یو اجمالی جواب او اولنی علت قلوا پیغمبر لله المشرق والمغرب، خاص د الله تعالی د پاره دی طرف د مشرق او طرف د مغرب. مشرق هم د الله دی نو مغرب هم د الله دی. دا اجمالی جواب دی، حاکمانه او بادشاہی طریقې سره جواب دی چې اختیار د طرفونو د الله تعالی سره دی. په طرفونو کې څه پاکی نشته دی، پاکی د الله تعالی د حکم په منلو کې دا. نو زه د هغه حکم منم، د الله حکم منم، زه د الله بنده یم، د طرفونو بنده نه یم، نه د مشرق بنده یم نه د مغرب بنده یم، نه د یو طرف نه د بل طرف د دې طرفونو بنده خو نه یم، بلکې زه بنده یم د الله رب العالمین. نو قولوا پیغمبر لله المشرق، خاص د الله تعالی د پاره دی مشرق، والمغرب او مغرب، یعنی مشرق او مغرب دا ټول طرفونه د الله لره دي.
یهدی هدایت کوي من اغا چاته یشاء چې وغواړي الله تعالی الى صراط مستقیم په طرف د لارې نیغې باندې په طرف د لارې سمې باندې الله رب العالمین چې چاته وغواړي نو هغه ته سمه لار ښیي او په سمه لار باندې رواني او هدایت ورته کوي سمې لارې ته بیا وکذالک سره به تفصیلی جواب دا چې کوم دنه وشي اجمالی جواب یو وشو تفصیلی یو جواب تفصیلی دو جوابونه پاتې دي او اجمالی به یو بل هغه بیان شي ترجمه دوباره بیا وری سيقول السفهاء زرد چې وبوي بيوقفان من الناس د خلقنا ما واللهم تشوال ولدي ولرا عن قبلتهم التي د قبل خپل اغنا كانوا عليها چودي پاغي باندې قلوا یا پیغمبر لله المشرق خاص د الله تعالی د پاره دی مشرق والمغرب مغرب یهدی هدایت کوي من اغا چاہتا یشاء چې وغواړي الله تعالی الی صراط مستقیم په طرف د لارې نیغې باندې سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك